یو ملګري دا سوال کړی دی، وایي پیاز او اوږه خوړل څنګه دي؟ فورا جواب راکړه، زه په انتظار یم. ګوره، پیاز او اوږه دواړه خوړل جایز دي، لیکن د هر شی چې په دنیا کې الله رب العزت پیدا کړی دی، که په مخ د ځمکه باندې، که انسانان دي، که بوټي دي، که هر شی دی، نو دې فایدې هم شته او نقصانات هم شته. دغرنګې اوږه ده او پیاز هم دی، نو د دې خوړل خو جایز دي، لیکن نقصانات هم شته او فایدې هم شته. نقصانات یې دا دي چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي کم کس چې اوږه وخوري یا پیاز وخوري نو فلا یقربن مسجدنا، زمونږ جومات ته دې نه راځي. ولې دې نه راځي؟ نو په شروحاتو کې د دې حدیث مبارک ته لاندې لیکلي، وایي مختلف وجوهات ته دې کیدی شي. یوه وجه دا ده چې د سړي د خولې نه بدبو ځي، بل انسان ته تکلیف وي. نو چې بل انسان ته تکلیف وي، نو هغه تکلیف په بنا باندې پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي زموږ جومات ته دې نه راځي. دویم نقصان یې دا دی چې کله دا انسان پیاز وخوري نو دې اوږو باندې دوه فرشتې ناستې دي، هغه فرشتې د دې انسان نه بیا جدا کېږي. بله وجه دا لیکله. درېیمه وجه دا لیکلې ده، وایي کله چې انسان پیاز وخوري یا اوږه وخوري نو الله رب العزت په هر یو عضو باندې، په هر یو جز باندې، د انسان په هر یو بند باندې الله رب العزت د حفاظت لپاره یوه فرشته مقرر کړې ده. او چې کله سړی پیاز وخوري، اوږه وخوري، نو دا حفاظت فرشتې د انسان نه لرې شي. که بالفرض و تقدیر په دغه حالت کې چې د پیاز خوړلې، اوږه خوړلې ده، مار رالی، لړم رالی او دې انسان له ټک ورکړه نو دا انسان په دې وخت کې دې تر شهادت درجه بیا نه میلاویږي. ولې؟ ځکه چې د انسان ځان له په خپله باندې ضرر ورکړه. د دې د وجې نه پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي فلا یقربن مسجدنا، زموږ جومات ته دې نه راځي. بالفرض و تقدیر که سړی خوري، پیازو باندې میني یا په اوږه باندې میني او خوري، نو بیا حکم دا دی چې دا اوږه دې پخه کړي، پیاز دې پوخ کړي، نو بیا پوخ پیاز خوړل، پاخه اوږه خوړل دا بیا جایز دي. بیا جومات ته هم شي راتلی، ځکه چې هغه بدبو چې کومه پیدا کېږي د اوږې سره یا د پیاز سره، هغه بیا د پخوالي سره ختمه شي. دې د وجې نه